دلته کې په تنګي تاڼې سره په خوا کې دی په ایریا کې سمګلرانو کې انټرنیشنل هم شته، نیشنل پکې هم شته، داسې واړه غټ پکې هم شته. د هغې لپاره تاسو څه پیغام ورته ورکوئ، څه ارادې لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه محمد صدیق موجود یم په تنګي تاڼه کې. تنګي تاڼه چې یو بیزي تاڼه ده، یو غټه علاقه ده ورسره. په دې یو وارې بیا زمونږ دلته کې ایس ایچ او صاحب چې دی رابطه شوی جاوید خان، نو راغلي تنګي تاڼې ته وګورو چې دوی په تنګي تاڼې ته په کوم عزم سره راغلي دي. تنګي تاڼه چې ده د ډېرو ستونزو سره مخ ده، د سره ډېره غټه علاقه ده. دوی څه ارادې دي د دې تاڼې په حوالې سره، د دې علاقې حوالې سره؟ آیا په دې نه مخکې چې کوم ایس ایچ او صاحب و د هغوی چې دلته کې کم کار و د هغې نه چې کم مخکې و کم ایس ایچ اوګان چې دلته تېر شوي دي، آیا چې دوی به هم هغسې علاقه پر امن وساتي که وبه نه ساتي؟ دلته کې جرایم پیشه افراد ډېر زیات دي، دلته کې منشیات فروش ډېر زیات دي. آیا دوی دې حوالې سره څه غواړي؟ نو موږ ډېر زیات مننه کوم او تنګي ته په خیر راغلی، موږ ته موسټ ویلکم کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو چې څنګه ووایي چې دې نه مخکې کوم اسچوګان صاحبانو هغه ماشاءالله ډېر ښه افسرانو دلته ډېر مزیدار وخت تېر کړی دی، او د جرایم پیشه افراد دپاره خو چې کوم دی نو بالکل ګیره تنګه ده. منشیات به انشاءالله تعالی چې کوم دی نو موږ بالکل زیرو ته راوړو، ختمو به انشاءالله تعالی. دا زمونږ چې کوم دی نو کم شریف خلق دي، هغې به چې کوم دی نو زما را دروازې به ورته هر ټایم 24 ګنټې به ورته زمونږ خوله وي، او چې څه وي انشاءالله تعالی دې نه به یې کوو. دا ته جي وایي چونکې تنګي ته څنګه ما په خپل الفاظو کې وي، تنګي تاڼه چې ده دې سره ډېره وسیع علاقه ده. بل ورسره داسې یو علاقه ده چې هلته کې منشیات فروش ډېر زیات دي. دلته کې په تنګي تاڼې سره په خوا کې دی په ایریا کې سمګلرانو کې انټرنیشنل هم شته، نیشنل پکې هم شته، داسې واړه غټ پکې هم شته. د هغې لپاره تاسو څه پیغام ورته ورکوئ، څه ارادې لرئ؟ د هغې دپاره خو دا پیغام دی چې هغې به خامخا د هغې خلاف به پایار کېږي چې څومره منشیات فروش دي، د هغې خلاف به چې کوم دی نو موږ بالکل کریک ډاون کوو. او څنګه د دې نه مخکې موږ په خانمۍ کې هم انشاءالله تعالی یو پیریډ تېر کړی دی، نو د هغه ځای عوام چې کوم دی نو عوامي رایې به زموږ مطابق انشاءالله تعالی چې کوم دی نو خرابه نه صحیح به انشاءالله تعالی. او تاسو له به چې کوم دی نو موږ داسې دغه نه درکو چې دغه وي داسې څه خبره به نه زموږ ستاسو تر دا منځ، تاسو خاص کر دا میډیا والا شو یا نور شو. او منشیات فروش خو چې کوم دی نو د دې خو بالکل به ګیره به پې تنګ چې کوم مدعیان دي انشاءالله تعالی هغې له چې کوم دی نو هغې له مونږ انصاف ورکړو. او چې کوم منشیات فروش دي نو هغه خو د نن نه دا مونږ دغه کړی دی، عزم کړی دی چې انشاءالله تعالی چې دا بالکل ختمو، زیرو ته به راولي انشاءالله تعالی. دا مطلب جي وایي منشیاتو سره سره دلته کې که تاسو وګورئ نو سود خو هم د په غټه سطح باندې روان دی، داسې نور کرایمز پکې ډېر زیات دي. نه آیا د هغوی هماغسې خپل کرایم به کوي که نه آیا تاسو به د هغوی ګیره هم تنګوئ؟ هغه سود خو یو داسې لعنت دی چې هغه خو ډایرکټ چې کوم دی نو بس هغه یو وی الله سره جنګ کول دي. دا سړو خو بالکل چې کوم دی نو معافي نشته دی، او هغې پیرستونه مونږ تیار کړي دي انشاءالله تعالی، په هغې کې به هم مونږ کار کوو. او چې کوم د دې ځای علاقې مشران دي هغې ته به هم مونږ وایو ړومبې تر جرګه باندې چې بهی دا خپل دا لعنت دی دا شی ختم کړي. او که بیا هم نه وي د هغې پیرستې مونږ جوړې کړي دي انشاءالله تعالی، خپلو بیټ افسرانو باندې هم تقسیم کړي دي، او موږ په خپله هم په هغې پسې لګیا یو. دا تقریبا 2-3 ورځې 3 ورځ ده زما انشاءالله تعالی. زمونږ پراګرس رپورټ ډېر ښه روان دی، او عوامي رایې چې کوم دغه دي کمزوري دي د هغې مونږ ملګري یو انشاءالله تعالی چې څومره زمونږ نه مدد کېږي نو موږ به هغې سره مدد کوو. بل زما چې کوم د موبایل نمبر دی ما ټولو له ورکړی دی انشاءالله تعالی، چې چاته څه مسله وي څه تکلیف وي مونږ د عوامو نه بغیر نیمګړي یو. مونږ یوازې خو څه نشو کولی، خامخا چې د عوام موږ سره چې کوم دی نو رابطه وي کور په کور باندې، یا داسې په کلي کې چې کوم دی یا سودخور یا منشیات فروشي، نو هغې چې موږ سره رابطه کړي تعاون کړي نو موږ د دې نه بغیر چې کوم دی انشاءالله تعالی موږ به چې کوم دی نو په هغې کاروایي کوو. استاد دا راته ووایئ په نن سبا ځوانان ډېر زیات راغلي دي او ینګ دي او موټرسایکل یې ځان له سړی پیدا کوي، ون ویلینګ ډېر زیات شروع دی. نه آیا دغه ځوانان چې دا به ستاسو په دې پیریډ کې دا به کنټرول شي که نه وشي؟ انشاءالله دې کې به مونږ دا به هم کنټرول شي. بل په دې کې چې کوم داسې ایج والا خلک دي چې هغې لکه مطلب نابالغه دي، ماشومان دي، او دا زه هغې چې کوم دی نو مور پلار له زه دا پیغام ورکوم چې دې له دې موټرسایکل نه ورکوي، چې موټرسایکل ولا ورکي خامخا چې کوم دی نو ماشوم په دې نه پوهېږي چې دا موټرسایکل اوس روان دی او دا خو لکه یو سپیډ کې دا خو 50 یا 60 کې ښکاري، خو دا چې کله وجنګېږي دا بیا پټنونو کې دغه ښکاري. نو دې نه نور څه نه هغه اولاد نه دي محرومه شي. نو دې له زه دا میسج ورکوم مور پلار له چې بهی دا کم هم را هلکان دي
او نو دی له موټر سایکل نه ورکړي د هغې بجای چې کوم دی نو سبل صداسې کتاب او یا نور صداسې صدقه دې په هغې وکړي نو د هغې دپاره به ښي. صحیح سر دا ماته آخري سوال لرم چې هوایي پالنګ حوالې سره څه غواړئ؟ هوایي پالنګ یو قبیح فعل دی او دلته کې هم د هغې اکثریت زیات شوی دی، څه غواړئ؟ هوایي فایرنګ خو چې کله ډز وشي بره راشي نه خامخا چې کوم دی نو ځمکې له راځي. نن سبا خو د ګرمۍ موسم دی او چې څنګه زموږ زنانه ماشومان په کمرو کې یا برنډو کې بار سملي ځکه چې ګرمي وي دننه نشي سملاستې نو هغه ګولۍ چې کوم دی نو هغه بل خوا نه ځي هم دې له راځي. نو دې ته زه دا ریکویسټ کوم چې تاسو دا کمې ګولۍ یا فایرنګ کوئ نو هغې کې چې کوم تاسو سره خوا کې په ګاونډ باندې غریب خلک دی نو په هغې د هغې سره امداد وکړي شي نو دا به چې کوم دی نو ډېره ښه خبره وي. صحیح تنګي کې سر سپید پوچ خلک هم ډېر زیات دي، آیا هغوی تاڼې ته څنګه راشي؟ زیات پکې مظلومه پکې خلک هم راځي نو هغوی دپاره دروازې کولوي؟ د هغې دپاره زما خو مورس صاحب ته ما ویلي دي، ما سره ماشاءالله چې کوم دی زما را سټاپ چې کوم دی نو ډېر ښه سټاپ دی او زه دا توقع ساتم هغې ته ما ویلي دي چې بالکل 24 غنټې به چې کوم دی نو دې ته بالکل زموږ دروازې خوله وي او چې څه ضرورت وي انشاءالله تعالی او څه دغه وي هله هغې به دې تاڼې نه ځي چې زموږ د تاڼې د محرر سټاپ نه زموږ نه مطمئن وي. صحیح ډېره مننه سر. بالکل څنګه تاسو ایس ایچ او صاحب خبرې واورېدې همدغه د دوی د خپلې خولې دغه وینا چې څومره جرایم پیشه افراد دي څومره دغه خلک دي د هغې لپاره بالکل ګیره بالکل تنګ وي د هغې لپاره هېڅ ځای د دوی په ایریا کې نشته بلکې په یو ځای کې هم هغوی ته زموږ سایډ نه هم دا پیغام دی چې بالکل د دغې غلط کارونه بالکل منې شي خاص کر څومره ځوانان دي دا ون ویلینګ چې کوم قبیح پیل دی هوایي فایرنګ چې کوم قبیح پیل دی بالکل د دې نه منې شي د دې نه ډډه وکړي.